مونږ د دې ظالمانو د للکارولو دپاره انشاءالله په 1 مئی باندې دن 10 بجې انشاءالله د فیض آباد نه د امریکې تر سفارتخانې پورې یو تاریخي لانګ مارچ کوو انشاءالله تعالی. ټول قوم ته بالخصوص خپلو پښتنو وروڼو ته درخواست دی بیت المقدس او د مسجد اقصی مسله نه صرف د لبیک ده، نه صرف د یو خاص قبیلې او د یو خاص قوم ده، د عربو د عجمو او دا د حضور علیه السلام د غلامانو مسله ده. حدیث قدسی دی، رب قسم خوړلی دی، جانان مې فرمایي زه به د ظالم نه د ظلم بدله ډېره زر اخلم، بدله به ضرور د دې ظالم د ظلم اخلم. یاد ساتئ زه به بدله د هغه چا نه مخلم چې څوک په د دې ظلم باندې خاموش پاتې شوي. مونږ ځکه وایو چې تحریک خو اعلان وکړو او د غیرت اعلان یې وکړو چې مونږ به د خپل فلسطین مظلومانو وروڼو دپاره په 1 مئی باندې د فیض آباد نه تر د امریکې د سفارتخانې پورې راځو. سره د دې چې دا اعلان عام اعلان نه دی، د پاکستان په تاریخ کې دا د خپل نوعیت د ټولو نه منفرد احتجاج دی چې په دې طریقه چا احتجاج نه کړی دی، نه تر اوسه پورې دا جرأت چا کړی دی، نه سوخوال هم ورغلی دي او نه د دې اعلان دومره جرأت چېرته په غټو پاټو کې شته چې هغوی داسې ووایي. دا د تاریخ د نوعیت د په خپل انداز کې یو منفرد اعلان دی چې دغه دروازه تر اوسه پورې چا نه ده ډبولی، نه دغه دشمن د چا وس طاقت تر اوسه پورې راغلی دی چې هغه ته یې په دې انداز باندې للکار کړی دی. خدا یاد ساتئ مونږ دا فیصله کړې ده چې مونږ به په یو داسې ځای کې ودرېږو چې در امریکې پورې چې چا د ورځو په بنیاد باندې په هر دویمه درېیمه ورځ باندې جهاز ډک د میزایلو ځي او جهاز ډک د بمونو ځي د اسرائیلو سرزمین ته او د دې فلسطین د مظلومانو باندې د بمبارۍ دپاره. نو که مونږ نور مونږ بیا هم وایو دا عمل ناکافي دی، مونږ بیا هم وایو په دې باندې مونږ خلاصېدی نه شو، خو خدای زمونږ په لاس کې نشته نور څه، نه میزایل شته، نه غوري شته، نه شاهین شته او نه ابدالي شته. څنګه چې امام تقی الدین سبکي فرمایلی و چې لاس کې خو پکار دا وه چې د قلم په ځای باندې توره وې او ما د دې ګستاخ سر قلم کړی وې، خو زما لاس کې دا نشته. مونږ هم وایو خدایه پکار خو دا وه چې پکار خو د دې مسلمانانو د وروڼو دپاره چې ټول پاکستان په یو ځای باندې روچت شوی وی، د پاکستان اټمي طاقت زمونږ د فلسطینیانو په کار راغلی وی، د پاکستان غوري شاهین او ابدالي د هغوی په کار راغلی وی. پکار خو دا وه چې زمونږ ټینکونه د هغوی په کار راغلی وی، پکار خو دا وه چې زمونږ فوج د هغوی په کار راغلی وی، خو زمونږ په لاس کې دغه نشته. مونږ ځکه وایو چې تحریک خو اعلان وکړو او د غیرت اعلان یې وکړو چې مونږ به د خپل فلسطین مظلومانو وروڼو دپاره په 1 مئی باندې د فیض آباد نه تر د امریکې د سفارتخانې پورې راځو. سره د دې چې دا اعلان عام اعلان نه دی، د پاکستان په تاریخ کې دا د خپل نوعیت د ټولو نه منفرد احتجاج دی چې په دې طریقه چا احتجاج نه کړی دی، نه تر اوسه پورې دا جرأت چا کړی دی، نه سوخوال هم ورغلی دي او نه د دې اعلان دومره جرأت چېرته په غټو پاټو کې شته چې هغوی داسې ووایي. دا د تاریخ د نوعیت د په خپل انداز کې یو منفرد اعلان دی چې دغه دروازه تر اوسه پورې چا نه ده ډبولی، نه دغه دشمن د چا وس طاقت تر اوسه پورې راغلی دی چې هغه ته یې په دې انداز باندې للکار کړی دی. خدا یاد ساتئ مونږ دا فیصله کړې ده چې مونږ به په یو داسې ځای کې ودرېږو چې در امریکې پورې چې چا د ورځو په بنیاد باندې په هر دویمه درېیمه ورځ باندې جهاز ډک د میزایلو ځي او جهاز ډک د بمونو ځي د اسرائیلو سرزمین ته او د دې فلسطین د مظلومانو باندې د بمبارۍ دپاره. نو که مونږ نور مونږ بیا هم وایو دا عمل ناکافي دی، مونږ بیا هم وایو په دې باندې مونږ خلاصېدی نه شو، خو خدای زمونږ په لاس کې نشته نور څه، نه میزایل شته، نه غوري شته، نه شاهین شته او نه ابدالي شته. څنګه چې امام تقی الدین سبکي فرمایلی و چې لاس کې خو پکار دا وه چې د قلم په ځای باندې توره وې او ما د دې ګستاخ سر قلم کړی وې، خو زما لاس کې دا نشته. مونږ هم وایو خدایه پکار خو دا وه چې پکار خو د دې مسلمانانو د وروڼو دپاره چې ټول پاکستان په یو ځای باندې روچت شوی وی، د پاکستان اټمي طاقت زمونږ د فلسطینیانو په کار راغلی وی، د پاکستان غوري شاهین او ابدالي د هغوی په کار راغلی وی. پکار خو دا وه چې زمونږ ټینکونه د هغوی په کار راغلی وی، پکار خو دا وه چې زمونږ فوج د هغوی په کار راغلی وی، خو زمونږ په لاس کې دغه نشته. مونږ د دې ظالمانو د للکارولو دپاره د خپل وس مطابق انشاءالله په 1 مئی باندې دن 10 بجې انشاءالله د فیض آباد نه د امریکې تر سفارتخانې پورې یو تاریخي لانګ مارچ کوو انشاءالله تعالی.
دا هم راته پته ده چې دا اعلان ډېر سخت اعلان دی. دا هم راته پته ده چې د دې اعلان نه پس کوم مشکلات دي هغه د شمار کې هم نه دي. دا هم راته پته ده چې د دې غلامانو چې کومه غلامي ده د هغې په غلامۍ کې نو هغه دې حده پورې رسېدلې ده چې انتهایی نشته. خدا یاد وساتئ چې کوم حالات دي مونږ په اجلاس کې چې د امیر محترم حالت لیده د چا وینه ده د چا وینه ده د چا خون دی بالکل داسې وغوي څه چل به وشي شهیدان بم کی نو بس هغې دې هلته شهیدان شي مونږ به ورسره دلته شهیدان شو. خدا د بې غیرتۍ ژوند وایي دا مزه نه کوي چې مونږ د هغې دې حالت ته ګورو. خو عزتمندو یاد وساتئ دا صرف د یو خاص طبقې مسله نه ده، دا صرف د یو خاص قوم مسله نه ده، دا صرف د یو خاص پارټۍ مسله نه ده، دا صرف د یو خاص تحریک مسله نه ده، بلکې دا مسله هسې خو د فلسطین مقدمه الحمدلله چې کله نم دا مسله شروع شوې ده تحریک لبیک د ټولو نه په ښه انداز باندې روانه کړې ده. لانګ مارچ شوي دي، درنې شوي دي، معاهدې شوي دي او د بایکاټ مهمونه چلیدلی دي، مسلسل چلیدلی دي. خدا د هغې نه هټ کر یو منفرد احتجاج دی. خو زما ټول قوم ته بالخصوص خپلو پښتنو وروڼو ته دا درخواست دی چې د بیت المقدس او د مسجد اقصی مسله نه صرف د لبیک ده، نه صرف د یو خاص قبیلې او د یو خاص قوم ده، دا د عربو د عجمو او دا د حضور علیه السلام د غلامانو مسله ده. راځئ چې یو موټی شو، یو آواز شو. زما یقین دی چې دې کې دومره زور نشته. اسلام له الله لوی طاقت ورکړی دی، اسلام د غلبې دپاره راغلی دی، اسلام دله به الله اخر هم فتح ورکوي. خو زمونږ امتحان دی که مونږ په خپل امتحان کې ځان مضبوط کړو انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې څنګه د صلاح الدین ایوبي په ټیم کې چې کله بیت المقدس فتح شو او بیا منبر ویر شو او د هغې د پاسه خطیب کېناسته او مؤذن راغی او کله اذان شروع که او الله اکبر یې ووایي کادت القلوب ان یطیرا. د حضور د غلامانو زړونه داسې وو چې د اذان په اورېدو باندې وایي ګویا کې د خلکو چغې وتې چې نن د دې مسلمانانو دا زړونه د دې سینو نه بهر ته راوځي. یو داسې عجیبه کیفیت او حالت و انشاءالله که مونږ په ایماني غیرت باندې میدان کې ودرېدو هغه ورځ لرې نه ده چې مونږ باندې به الله هغه ورځ راولي چې د اذان اواز به مونږ په بیت المقدس کې اورو انشاءالله. لرې نه دی دا وخت، صرف دومره ده چې مسلمانان غیرت وکړي، مسلمانان حمیت وکړي. دا اقدام هم کافي نه دی. خو ما درته ووې چې تر کوم وخته پورې وس دی او طاقت دی پکار دا ده چې د هغې وس طاقته پورې د خپلو وروڼو سره ودرېږو. نو انشاءالله تاسو صرف په خپله باندې نه، تاسو به دا پیغام کور کور ته رسوئ، ګوټ ګوټ ته به رسوئ. په خپلو کاروبارونو کې بوخت خلک، په خپلو معاملاتو کې بوختو خلکو ته به وایئ چې دا کم عذابونه را روان دي دا اسم نه دي، دا الله پاک صرف اور صرف مونږ له څه راکوي یو معمولي د هغې چې کوم دی یو جلک راته ښیي. هغه ورځ چې کوم غیر متوقع انداز باندې کومې ګلۍ شوي دي دا د اسلام آباد خلکو په خپل ژوند او تاریخ کې نه دي لیدلی. دا الله پاک یو جلک ښیي او صرف دا صورت خو یې نه دی، ولې دا موت ته چې کوم حالت کې یو دا د عذاب صورت نه دی، دا د عذاب کیفیت نه دی. څوک په خپل کور کې خوشحاله دي، چاته سکون دی، څوک په دوه ټیمه درې ټیمه روټیم په آرام خپل بچو له راوړلی شي، څوک په امن کې دي. دا ټول د هغې عذاب جلک دی چې کوم د دې خاموشۍ د وجې نه په موږ باندې را روان دی. حدیث قدسی دی، رب قسم خوړلی دی، جانان مې فرمایي چې الله قسم خوړلی دی چې زه به د ظالم نه د ظلم بدله ډېره زر اخلم، یا زر اخلم یا به له لږ مهلت ورکوم، خو بدله به ضرور د دې ظالم د ظلم اخلم. خو یاد ساتئ زه به بدله د هغه چا نه مخلم چې څوک په د دې ظلم باندې خاموش پاتې شوي وي، چې څوک په دې ظلم باندې خاموش پاتې شوي وي، څوک په دې ظلم باندې راضي وي. د چا په دې ظلم کې یو خاموشه حصه وي، د چا په دې ظلم کې په هر طرف باندې حصه وي، نو صرف د ظالم نه به زه بدل نه اخلمه، د دغې ظالم سره سره به چې چا په دغې مظلوم باندې او د ده په دې ظلم باندې ځان ناغرضه کړی وي، خاموش پاتې شوي وي. الله فرمایي، زما جانان فرمایي چې رب قسم خوړلی دی چې زه به د هغه نه بدله ضرور اخلم. نو چېرته مونږ بیا بچ پاتې کیدی شو؟ مونږ به د خپل وس مطابق اواز پورته کوو انشاءالله او د دې غیرت په اواز باندې به ودرېږو. الله کریم جل جلاله دی زمونږ په دغې وروڼو باندې رڼا راولي او رب لا یزال دی مسلمانانو ته عظیمه فتح او کامیابي نصیب کړي او د فلسطین د مظلومو مسلمانانو دی الله مل و مددگار شي
मुजाहिदीन इस्लाम तज अल्लाह फ़तह नसीब की, कामयाबी नसीब की। अल्लाहुम्मा मंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा मंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुलिल कफ़रत वल मुशरिकीन वल यहूद वल हनूद, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व फ़र्रिक़ जम्महुम व क़ल्लिब तदबीरहुम व ख़र्रिब बुनियानहुम व क़स्सिर आमारहुम व क़र्रिब आजालहुम व दम्मिर दियारहुम व ख़ुज़हुम अख़्ज़ अज़ीज़ मुक़्तदिर, अल्लाहुम्मा अहसिहिम अददा वक़्तुलहुम बददा वला तुब्क़ि मिनहुम अहदा, अल्लाहुम्मा सल्लितिज़ ज़ालिमीन अलज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लितिज़ ज़ालिमीन अलज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लितिज़ ज़ालिमीन अलज़ ज़ालिमीन व अख़रिजना मिन बैनिहिम सालिमीन गानिमीन, व अख़रिजना मिन बैनिहिम सालिमीन गानिमीन, व अख़रिजना मिन बैनिहिम सालिमीन गानिमीन।